الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بعض ورونو پختنه کړی دا د حیلې د اسقاط په باره کې نو غواړم چې دغه مسلې وضاحت وکم. اسقاط ویل کېږي هغه فدیه ته چې د مړي وارثان هغه د مړي د طرف نه ورکي داغه د قضا شوی منځونو او د هغه رجوع په باره کې چې هغه خوړلې وي نو دې ته عام خلک اسقاط وای او د شریعت په اصطلاح کې دې ته فدیه ویل کېږي. نو دغه فدیه د رجوع په باره کې خو د قران کریم د آیات نه ثابت ده، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. او پاتې شو منځونه، نو د منځونو په باره کې صریح نص نشته ده د قران کریم یو آیات او نه حدیث د پیغمبر. البته امام محمد رحمت الله علیه فرمای چې منځ او روزه دا دواړه بدني عبادت ده، بلکې منځ ډیر اهم ده په نسبت د روزي باندې. ځکه د ایمان نه پس اول حکم چې مؤمن مسلمان ته متوجي کیږي نو هغه د مانځه ده. نو د دې وجنه امام محمد رحمت الله علیه فرمای چې یو سړی نه منځونه هم قضا شوی او هغه وصیت وکي وارثانو ته چې تاسو زما د طرف نه فدیه ورکړئ، نو امید ده چې الله یې قبول کړي. نو فدیه هغه خو ثابت ده چې یو سړی منځونه قضا کړي او یا روزي خوړلي نو هغه په وصیت کې وارثانو ته چې زما د طرف نه فدیه ورکړي. او پاتې شو د حیله اسقاط چې هغه د پاره دا خاص دایره کېږي، نو داغه وضاحت کوم، لیکن داغه نمخ کې به طور تمهید دا خبره یادول ضروری دي چې کوم مسلمان چې هغه عاقل او بالغ وي او هغه نه منځونه یا روزي عمدن یا بلا عمد قضا شي نو د باندې دغه منځونو قضا او د دې روزو قضا لازمه ده. او کچره دا سړی قضا را نه وړي نو په دې باندې د ګناهګاری وي. لیکن چې څو وخت کې د زندګۍ نه نا امید شي نو په دغه وخت کې د باندې وصیت کول ضروری دي چې زما د مال د درېمه حصے نه چې کوم اموال منقوله دي یا غیر منقوله دي د درېمه حصے نه زما د منځونو او د روزو فدیه ورکړي تاسو، او بیا د یو روزي یا د یو منځ فدیه هغه د یو سرسایي برابر ده. او کچرته د وصیت نکي نو دا سړی ګناهګار مرشي. او کچیرته داسې وي چې دغه سړی هغه مال نه دی پرېښی یا دا چې مال پرېښی دی خو لیکن هغه د درېمې حصې اندازه چې راواخلی نو په هغې باندې د ذمه نه فارغېږي. مثلا د منځونو او د روزو حساب چې وکړي نو د باندې 10,000 روپۍ فدیه کېږي، لیکن د ثلث مال درېمه حصہ مال هغه تقریبا 1000 روپۍ دی. نو دې صورت کې بیا علماو دې د پاره حیله د اسقاط لیکلې ده، هغه دا چې ته دا یو فقیر ته ورکې هغه قبض کې واپس تا ته درکې نو دا داسې شوي لکه 2000، بیا چې بل فقیر ته ورکې او هغه واپس تا ته درکې نو داسې شوي لکه 3000، بیا چې بل ته ورکې واپس درکې نو داسې شوي لکه 4000. دا صرف یو حیله ده چې فقهاو لیکلې ده او دا د امت سره احسان کړی دی، لیکن خلق دا غینه غلطه فائدہ اخلي. دا صرف د غریبانو د پاره ده، د مالدارو د پاره نه ده. نن سبا خو که یو سړی لکونه او کروڑونه پیسې پریدي نو بیا هم دا غي وارثان دا دایره کوي، یا دا چې مړی نمنځونه یا روزي بالکل نه دي قضا شوی بیا هم خلق دا دایره کوي. نه دا صرف د غریبانو د پاره لیکلي دا او په هغه صورت کې چې داغه د ثلث مال نه داغه ذمه نه فارغېږي نو بیا داغه د پاره دغه حیله فقهاو لیکلي دا. لکه رد المحتار جلد اول صفحه نمبر 600 تحتاوی صفحه نمبر 293 او الشرح الكبير صفحه نمبر 390 خلاصة الفتاوى جلد اول صفحه نمبر 153 بحر الرائق جلد دویم صفحه نمبر 91 الاشباح والنظائر صفحه نمبر 313 هغه
د دې تصریح کړی دا چې هیله اسقاط بیا دغه فقیر د پاره چې داغه د ثلث مال نه ضمانه فارغيږي نو داغه د پاره هیله اسقاط کول دا جایز دي. لیکن داغه د پاره بیا شرایط لیکلي فقهاو مفتی فرید رحمت الله علیه خپل ملفوظاتو کې مقالاتو کې د دې وضاحت کړی دی. اول شرط دا دی چې مړی که وصیت نوی کړی نو بیا په دغه صورت کې با د دې مړی په وارثانو کې نابالغ او غائب نه، ځکه چې نابالغ وي نو داغه په دې مال کې حق ده، نو داغه د مال نه تبرع جایز نه ده. دویم دا چې غائب په پکې نه، ځکه داغه د مال نه هم داغه د اجازت نه بغیر داغه د مال نه تبرع جایز نه ده. او بل دا چې په دغه دایره کې با صرف مسکینان او غریبانان خلق ناس پی، کمالدار سړی ناس پی غنی نو داغه نازمه داغه په هغه ته په ورکولو سره ضمانه فارغي. او بل شرط دا ده چې دغه پیسې دغه فقرا او تورکې نو دا به فرشتیا باندې مالک جوړي، چې هغه ته تملیک حقيقي ویل کېږي، یقینا مالک به جوړي. لیکن نن سبا دا صرف زبانی تملیک ده. او مفتی فرید رحمت الله علیه دا هم فرمایلی دي کچره داخله د حج په میاشتو کې وشوه او هغه دومره پیسې وی چې پاغي باندې حج ادا کېدی شي، نو دا څومره فقرا چې ناس دي او هغه دغه پیسې قبض کړي دي، نو باقاعده په دې ټولو باندې حج فرض ده. او که فرض کدوې دا حج ادا نه کی نو دا ټول ګناهګاریږي. نو بیا اخر کې فرمای چې دغه حیله مروجه چې دا د دې لپاره چې کوم شرایط دي دغه شرایطو خیال نه ساتل کېږي. خاص کر دا دریم شرط چې یو سړی یو مسکین ته تورکې نو هغه به حقيقي مالک جوړي، دغه شرط خیال نه ساتل کېږي. نو په دغه بنا باندې یا خو دغه مفاسد ختمول پکار دي علما وته، او یا پکار دا چې دغه حیله بند شي. بلکې که یو سړی فقرا او سره نیکی کوي او فقرا او ته فدیه ورکوي د خپل مړي د منځونو او داغه د روجو ذمہ فارغي، نو داغه د پاره دغه وخت ضروری نه دی چې خامخا الته مړی پروت وي او دلته خلق دایره کوي، بلکې د منځونو او د روجو حساب وکړي او چې څومره پیسې کیږي به غریبانو ته ورکړي. نو دغه وخت کې دا صرف چې کومه هلي کیږي دا پر ریاکاری باندې بنا دي، دا صرف د نوم او د شهرت د پاره دي، للهیت او اخلاص پدې کې نه. نو دغه مروجه حلو نزان ساتل پکار دي. پکار دا دی چې یو سړی داسې طریقه باندې د مړي فدیه ورکړي چې څوک په خبر نشي، او یا داغه د طرف نه چې صدقه کوي هغه منځونه یا روجي نه دي قضا کړي، اسې وارثان د خپل طرف نه صدقه ورکړي. نو پکار دا دی چې داسې پټه صدقه ورکړي چې پاغه خلاص باندې ورکړي، ګس لاس په خبر نشي. که حدیث مبارک کې نبی رسول الله والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به و قسم خلق د عرش د سور لاندې وي، پاغه کې یو کس داسې ده هغه کس ته چې هغه فدیه اداغه ورکړي صدقه ورکړي داسې پټه ورکړي چې په خلاص باندې ورکړي او ګس لاس په خبر نشي.